على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. शुक्रिया अदा करूँ कुल नजरों हाजिरों बिलखुसूस ज़मीन उलमा कराम खासकर मौलाना फजल सुभान से शम्स बशीर से बसूल उलमा कराम की तकलीफ स्तासु दे खबरें हम चितासु दल की ज़मीन दी इलाके की तशरीफ और والله نزيات لديه خبري بدي دور की إذا غټي بنگلې د ګاډي او د غټي بنگلې دور دی بدي دور کې اوس هم بدي زمانه کې داسې خلک شته چې هغوی په ځمکه باندې په میزانو باندې په پور ناس خاموشۍ سره موسم الرجال ودي خدمتي ودين خدمتي ودي दुनिया की तकरीबन 500 मवालद तक 500 पूरी मुल्कों ने क्या वाला क्या मुसलमानान नसी बरायना इस्लामी मुमलिकतों ने यौलिम से नज़ात मुल्कों ने और पाए के 500 कौम शाखा मुबेश मुसलमान मुल्कों ने बाकी दुनिया के लोग मुसलमान दसमों के पते को फारगी उपदेशा मुस्लिम सरकार की जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकले का पागी रिसालत रागले दे और आगी बेद दुनिया में पर्दा फरमाएगा लाशपकम अब्बा का खौर जोता सुना सुधा वाहिद मल्क ने चिदान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर जोशे और जब ये इंसान का पता नहीं जिन्हें बच्चा बकूर की पैदा की और देखो पकम उम्मत की पैदा की हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई नहीं करते जिस सर पासम या दशपे जेव लगा होगा वो सबाब बुल सोशी नज़ूरना और ज़मा यकीन नूर पूछी तो यखलो मा तशो इरादो वाने मा अल्लाह पे जिंदगी कि दशपे पयो इरादा सुनना वो सबाब बुल उम्दा शान के इंसान का पता नहीं और ददना अल्लाह ताला दे बेकार वाली दिल तक इधर सब सैयद अहमद खान खबर है मौलाना से कुकड़ा अल्लाह ताला का जब तहरीक कब कर वारस कि अरे अलीगढ़ तहरीक क्यों कहूँगा दागी मदरसिया दागी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नौजवान का पास तो अलीगढ़ मूवमेंट यूं चला होता हिंदुस्तान पर गुट करके वैसा खबर खोला बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान और बढ़ के रहेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुझे पहली खबर मैंने सोच करे चीजों तो पकड़ ये अजीब मुल्क रसूल और दे जिसमें अजमत दे नुज़ुरानी ज़िम्मेवारी किया पहले इलाके के दिन को नहीं जुमा को किया दिल दफ्तरी भुगताना तो किया हुई दिल खलक सारा माखाम कर दी पिंजो वक्त मंजूर गई जुमातों में डक बाजारों में डक यो कस पदे सीमा के पदे इलाका की दसी जगत ऐसे जो हुई जय जिम्मेवारी दान तपोस की बसौल खलक सारा पासी रोजगार नजीर वापस कौन पर राजी हो पदे इलाका की आलिमी या और जुमात के इमाम जय जिम्मेवारी दरअसल बतास अखबर सोच वसी के और सोच के आखिर समझ आओ
څوارلس نیم سوه کاله لکه کله چې پاکستان جوړ شو زما ژوند او زما مرګ زه د امامت د پاکستان او اسلام د وقف دی ځکه زما په هره خبره کې د پاکستان لازمه وي زما د وینې رنګ به ظاهري سور وي خو اصل کې دا تک شین دی او نن سبا په دې دنیا کې یو خبره بله کېږي په پاکستان کې یو شی راخور کړی وایي لال مال نشته وره کمونیزم سوشلیزم ټول نظامونه ختم دي نظام خو صرف محمدي نظام دی او په پاکستان کې خو سوال هم نه پیدا کېږي چې یو انسان وایي چې دا نظام هغه نظام دا هغه چې په کومه باندې زموږ مینه توی شوې ده په کومه معنی چې د مشرقي پنجاب کویان زما او ستا د میندو خویندو ځکه چې د هغې د عصمت حفاظت نه شو کېدی چې څوک پر هغې کوی ته دنګلي ده په کومه خبره چې نن هم په کشمیر کې د کور په چوکاټ باندې پلار ناپاسي او د خپلې بچۍ په مرۍ باندې چړه راګرځي چې د هندوستان پوځي زما د بچۍ بېعزتي ونه کړي نو په کومه خبره چې په کشمیر کې نن هلته د اتیاوو کالو علي ګیلاني دا خبره کوي چې هم پاکستاني او پاکستان ہمارا ہے چې کله هغه د پاکستان په جنډه کې ځان دفن کوي نو صابر ته دا شي چې دا یو عوام ملک دی سر دی یو خوشقسمته انسان دی چې ته د پاک وطن مجاهد دی که په وردۍ کې او که بغیر وردۍ کې چې خدا عالم دی هغه وطن چې د پیغمبر علیه السلام نه پس څوارلس سوه کاله پس جوړ شو څوارلس سوه کاله وشو یو وطن ته لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم جوړ دی ته په هغې کې عالم یې او ته په هغې کې مجاهد یې ته پکې جنګ یې یا جرنې یې نو خدای شکر ادا کړه ولې یهودي په کور کې نه شي پیدا کولی شي موږ د الله تعالی سره څه معاهده کړې وه بله چې ما به په محمدي قوم کې پیدا کړې چې د دې خبرې شکر موږ ادا کړی چې د پلار نوم یې راکړی دی اسلام را تخولی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چا لپاره چې دا دنیا جوړه اگر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نه پیدا کو آدم تخلیق نه کړو سوال هم نه پیدا کړو چې آدم علیه السلام پیدا کړل ته محمد رسول الله سوچ لگا حبیب ځکه چې د آدم علیه السلام د تخلیق نه اربونو کاله مخکې د قرآن په لوح محفوظ کې موجود و او زه چې دلته کې موجود یو شخص ته مولانا وکیل صاحب دویم زه به دویم چې تاسو او که دلته یو کس زما نه کشي راته دویم چې ته خو چې کوم کس نه یې لکه زما کشر ایم پي اې افتخار مشواني صاحب ته دلته کې د دې مدرسې لپاره د 10 لاکھ فیس یو اعلان هم کړی زه چې هغه یادوم موقع باندې نشته زه وایم اغا یا هغوی نو هغه څوک ده چې چا ته په لوح محفوظ کې الله تعالی وایي چې یاسین والقرآن الحکیم انک زما د پیغمبرانو دی نو آدم علیه السلام خو دا اوس خو د شیطان هغه معرکه خو لا شوې نه ده د شیطان هغه مکالمه خو لا شوې نه ده له هغه سره خبرې خو شوې نه دي آدم علیه السلام خو لا تخلیق شوې نه ده چا ته وجود د دونه لوی هستۍ خو موږ امتیان یو کاش چې موږ ته دا احساس وشي دلته یو عام سړي زموږ د علاقې یو بچی په سکول کې سبق هم کوي موږ به څه سبقونه یې دې لري د غریب سړي بچی به څه سبقونه خو بیا محنت وکړي عام ګرځي په دې کوڅو کې بل سیاسي سټاف کې یا په پولیس سروس او پاکستان کې راشي یا آرمي ته لاړ شي بل ورسې راشي وردي یې چولي یا بیا ځان داسې ښه محسوسوي د نورو نه په فرق محسوسوي ذمواري په سیوا شي دغه شان د دنیا انسانان ګرځي خو محمدي چې دی هغه خپله من نه ښکاري دا محمدي دی محمدي به غلا نه کوي محمدي به ډاکو نه وي محمدي به دروغ نه وي محمدي به د خپل خور لور په عزت چې څومره خفه کېږي څومره د بل سړي د خور لور په عزت خفه کېږي یاد ساته په دې دنیا کې چې چا هم چېرې چا ته دومره بد کتلي دا دنیا د جزا د سزا ځای نه دی خو اوس چې څنګه زه ګورم واپس عمل راګرځي سوال هم نه پیدا کېږي چې دې مومن کې د خدای په متقلا کې یا انټلیکچوال یا مونیټري مطلب یا اخلاقي غلا د دې نظریاتي غلا یا د دې مالی غلا خو دې چا کړی تاسو کې انشاءالله چې هغه روټین به پسې ګرځي کېږي نوم د چا هم نالم سیاسي محفل نه دی چا چې د پاکستان نه روپۍ خوړلې ده خپله ته هم وایم زما د پارټۍ کې څوک دي او زما ملګري او که زه یم یو روپۍ کې دې خوړه پیمان چې یو بلسې نه ستا د بچو نه نه باسي بچي به دې بدکردار وي کور به دې عزت نه وي بدن به دې خراب وي علاج دپاره به په تګ په تګ ګرځې هغه روټۍ چې کومه د خلکو د بچو د خولې ترې شکولې هغه به ورته نه شي تېرولی هغې لپاره موږ دا یو خوري او نظریاتي غلا سره خلک وایي که نه هلته نه کرپشن وشو
هغې نه غټ کرپشن بل دی، هغه به د زړه نه علماء کرام موجود دي. اصل غلا چې د دې وطن نه شوې ده هغه پیسې نه دي، خو دي اصل غلا دا شوې ده چې د څه لپاره نه جوړ کړی دا تصویر زما په لاس کې دا څه لپاره دی؟ دا خپل لپاره دی. دا به داسې اړې نه په دې به ذکر کوي، دا څوک خدای ته شمالي نه په دې سره چې ګوتې حرکت کړي نو ړو جمع حرکت کوي. دا تصویر که زه راوړم په دې خاوره کې ښځې کوم یو شل کاله پس راوباسم نو دې څه پیدا شي. دا پولیس والو ملګري ناست دي، دې سره په لاس کې کلاشینکوف دې د وطن حفاظت کې وطن دې ډاکو کې د بل په کور باندې ډاکا هماغه وسیله ده خو چې لاس او نیت سره فرق ده. همدا وطن تا جوړ کړی د څه لپاره؟ د ہندوستان اور یہ قصور کا جو بتا چل رہا ہے کہ بڑھتے رہے گا ہندوستان اور بنتے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ نمن اگر کا پس باب سے نور پر سے بھی رقم ہے میرا سے بیمار دیکھ پر وضاحت رکھ کہ زمانے کا پیدا وطن مولدوں پر جیلوں کے زمانے کو پھر محمد خان کو دیر پڑے استاد مشران علماء کرام ناس استاد مشران مقامات حاضرین دي استاد نکونو لازمانه او کسب په کې کمینه توي شي او کسب خامخا کې کړی وغټه قرباني نو خلک ورکړي چې د چا څخه په کې قلم شوی به د غیر قربانیت د غیر جهاد او وینه ته کوم خلل یا چې نن دا ویا کړه پس ما د نور خبرې کې زه د واپس بیا کړه تاسو ته هم چې کله محمد بن جنان خبر وشو خلک محمد بن جنان یو سوري پولیس سره وکړي چې دا کړي د انګريز په وطن کې سبق ویلو د دین نو خبر زه په داوی سره دا خبر کوم چې محمد بن جنان د 1315 کال چې کله محمد صلی الله علیه وسلم پس مجاهدین عظام کرام و صحابه کرام سمون چراغلی هغې کې په بهترین مرتبه به دا انسان موجود دی چې د هغه برکت باندې الله تعالی دا وطن جوړ کړو. د هغې یو خبره کوم او دا سوال کوم چې آیا په دې باندې عمل شوی؟ دغه غلا کوم چې دې وطن نه شوی چې کوم مقصد لپاره دا وطن جوړ شوی هغه مقصد چې حاصل نه کړو نو دا بیا به کوم څه لپاره جوړو؟ دلته دا مدرسې نن افتتاح ده، دا مدرسه انشاءالله جوړه شي ته پکې د دین کار نه کوي، بیا دین خدا پټې خلک چې کوي خو کوي که نه کله څنګه مقصد څه و؟ پاکستان په 47 کې جوړ شوی د جوړېدو نه 15 کاله مخکې په 1942 کې د هغې علیګړ یونیورسټۍ نوجوانانو ته قائد اعظم بابا یوه خبره وکړه، زه علما کرامو ته دا وایم او استادانو ته محترمینو بندیان چې کوم چې عام سکولونو کې سبق وایي د خدای لپاره خپلو بچو ته دا ووایه چې دا پاکستان څنګه جوړ شوی و، ولې جوړ شوی و، چا جوړ کړی و او مقصد یې څه و. او هغه مقصد ته به آخر کوم کله واپس شو؟ نن عمران خان 72 سال پس وایي چې زه د مدینې د ریاست سوچ کوم چې دا هغې باندې جوړ کړم، ولې به دروغ وایي؟ ولې هغه خو خلکو د مدینې د ریاست په نوم ورته نه ورکړی، خو د انسان په نوم راغلی. هغه چې دا خبره کوي تاسو دا پته شو چې په پاکستان کې داسې وزیر اعظمان او صدران پاتې شوي چې د امریکې نه یې خپل کمیس مرتوب ماشي په امریکا کې او بیا ورته په لاس کې تصویر ونیي کمیس مرتوب یې اچولی په امریکا کې ورته وایي چې زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک دی او زه د بدلین ریاست جوړوم د چا په پرشه کې نه وي یوه پوهه شي. خو دا خبره خو 72 سال پس کوي، 72 سال مخکې قائد اعظم دا خبره وکړه اردو کې درته وایم ځکه چې هغه په اردو کې دا خبره انګریزي کې کړې وه مفهوم به ورته بیان کړم، بیا به موږ د خپل ځان سوچ وکول زه او بیا د دې ملک څومره چې سیاستدانان پاتې شوي، څومره چې ججان پاتې شوي، څومره چې جرنیلان پاتې شوي او څومره چې علما کرام پاتې شوي چې هغه علما کرام چې په حکومت کې په طاقت کې ګنې نه راغلي پرېښه یې څومره اچولی دی. دا د وخت په یو حکمران باندې د شیخ زوی سره ملګری یم، خو زه د دین لپاره ملګری یم، سیاست لپاره نه یم. مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ محمد علی جناح توئی مجھے میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکمرانی کا فیصلہ کرنے والا ہوں؟ یہ فیصلہ تو 1350 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے قیامت موجود رہے گا. دا سوال کوم اگر ټول په خبر کې فرشتي دا سوال کې څوک چې د دې ملک صدران او مدیر اعظمان پاتې شوي ولې د قائد اعظم دا خبره د خلکو نه پټه ساتلې ده؟ ولې د قوم ته دا نه ویل دا وطن څه لپاره جوړ شوی؟ د پاکستان د جوړېدو نه پس هم مولانا صاحب د پاکستان د جوړېدو نه پس هم په 1948 کې په سکې کې قائد اعظم یو بله عجیبه خبرې کوي
دا اولنۍ خبرونه مخکې وکړه چې خلکو ته تپوس وکړي چې دا پاکستان کې دا به صحیح نو هغه ورته دا وایي چې دا به دی دې طرز ګمراهي به اسلامي بنیاد باندې او دې کې به فیصله څه کېږي د قرآن په بنیاد په سن 48 کې په سدبي دربار کې په انګریزۍ کې خبره کوي مفهوم یې ته بیانوم انګریزۍ کې وایي چې it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy and true Islamic principles of social economic justice. مفهوم سره وی زما دا پوخ ایمان دی د دې ملک باندې وي دا ملک خو د یو لوی جومات په شان یار جوړ شوی و دې نه موږ څه جوړ کړل دا خو د یو جومات په شان جوړ شوی و دا یو لوی جومات و دا د اسلام یو قلعه جوړېدله وه د دې نه خو به یهودو هنوز یېرېده د دې نه خو به اسرائیل یېرېده د دې نه خو به هندوستان یېرېده نه چې زما په ګاونډ کې زما د خویندو باندې عزتونه تار کېږي دا ولې چې موږ د ایمان هغه څه طاقت نشته مولوي صاحب ووایي که نه مؤمن دا خو د موږ باید سکونو یو اتره که فوج دی همدارنګه زه زموږ سره مجاهدین دي هغه یو سل زموږ سره چې کوم دی وفات کرام دي علماء کرام دي زموږ چې څومره نوجوانان دي زیات چې کوم دی په اسلام عاشقان دي اخر وجه څه ده چې نن زما نه چا سترګې نه سوځي اخر وجه څه ده چې نن زما نه په دنیا کې چا لرې نه کېږي مؤمن مسلمان خو چې بار وګوري د هغې نه خو نګاه یې مړ دی مؤمن صاحب بدن جاتی ہے تقدیر ہے دارمانی نہیں ملی رحمان ہوئی خدا عالم اقبال خدا کوئی کنا کچھ کی محمد سے وفات ہوئے تو ہم کہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم کہے ہیں آیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعی جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس کی یا تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و ثنا اول طاؤوس و رباب آخر امم سمجھو شروع کو طاؤوس و رباب اول اور شمشیر و ثنا درست کا طاؤوس و رباب آخر بدأت الشيء بغيره هر سلسل بغوكي هذا الشيطان لا نغلي دي موبايل نمو سلو ده هر معشوق بجيبكي ويتم مبروطي چه دا پلار دا کتنی دی ستادا کنزا وقت نمو دا سر لده کبیل ستادا دا پاکنی چه ستادا بچه و دا بچه برازی کم موبايل دا بنیگه بزنوی اسی سالت مجھے جواب بناو کنا وما ملکت ایمانهم دا بچه تخص کرنا لاکی کنکی اگرنوم دا خبره چه کم بنا مشروع کروا چه محمد علی جناح پر سدبی دربار کی وہ خبر اٹھا اور انگریزی میں تیر مفہوم ادا دے وہی کہ میرا یہ پکا ایمان ہے ہماری اصل نجات کب ہوگی ہماری اصل نجات کب ہوگی جب ہم اسلام کے ان سنہرے اصولوں پہ عمل کریں جو اسلام کے سب سے بڑے قانون دان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا دا چاہیے دا یو عالم نہ ہوئی جب قرآن کا ماننا لگائے دستا دا ملک کیوں لیڈر ہوئی افسوس تمہیں تے چاندنی ہوئی انشاءاللہ زما خو د جون صاحب ته یو میشن دی ما سره سیاست باندې نه راتلو ناراضي زما میشن زما مقصد دا دی چې دا وطن په هغه خبره واپس راوړو چې د کومې لپاره دا کوم شی و دا مدرسه اصل کې علماء کرام اوس مونږ فرمایي د مدرسې مطلب دا نه و د علم مطلب دا نه و چې ستې ډاکټران روغه ستې انجینران روغه او بس دا بعضې دا غریبانان دي و به سره په جومات کې ناظرې مقصد دا و داسې انجینران او داسې ډاکټران روغه چې د قرآن نه خبري آگے سکولونو آگے انسٹیٹیوٹس کے آگے یونیورسٹیانو کے قرآن اور دا حدیث پڑھاور غواړي او ته خودنه کول غواړي استاد من چیف جسټس استاد من چیف بابا استاد جنرال کرنیلان استاد ججان استاد ډي سي ډي پی او اس ایچ او استاد سره داخله چې قرآن پوښتنه د وطن مسلې دي دا غیر لپاره ان شاء الله زموږ کوشش کوي استاد تعاون به هم پکاري زه دا وایم او بیا کله بس عمران خان په شکل یو سړی راغی چې بالکل د پوهې په هغه یو خلک د خبره جاری کړه چې مدینه ریاست چې موږ یې اوس مجبور کړو چې بالکل اوس ته جوړو او چې بیا موږ مخکې وچلو او دا ریاست دې بیسیکلی او دا نظام مملکت چلول دا د مسلمان سړي کار دی الګ په کشمیر او الګ په فلسطین کې د مسلمان ته پوسټ نو چې ول خدا تعالی چې سره فرق شدي نو کله جوړو کړه چې په دې کې د درباري په دې کې د ډاکې د دین باندې ډاکا خاصه باندې ډاکا دغه سوچ کا موږ هغه حق ورسېو چې په یو بل باندې تهمتونه د سیاسي قانون مخالفتونه سیاست خو ختم شو د الیکشن شو اوس یو ډول موږ به عزت کوو ولې په تاسو د روغتون نو د کې کس په څنګه خبرې شروع کړې چې په مردان کې د قاضیانو جمعه جوړي زهره قسم چې کله نواز شریف په حکومت کې د ختم نبوت صلی الله علیه وسلم په حلف کې ترمیم وشو زه شیخ رشید د جنت اسلام هم ګلاسه پسند کې زه شیخ رشید په قامه سره کې بیا پاسي
نو بل ځای ته نه ملاوېږي دا نه پسې جوړوي انشاءالله چې جمدي وشو پورې د دې خپل دین او د دې وطن او خاصه د پاکستان د اسلام حفاظت او دا مشن دی چې د امریکې نه پس ما په سنت کې په دې باندې مولانا صاحب پیغام ورکړی چې اسرائیل وایي چې د امریکې نه پس به موږ سوپر پاور جوړېږو موږ دا چلنج ورکوو اسرائیل ته چې د امریکې نه پس به موږ د دې خپل د دې کمزوري غریب ملک به سوپر پاور جوړوو او هغه به تر قیامته ایښی هغه به د کشمیر د فلسطین د برما د هر د مسلمان تپوس هم کوي ایښی څومره ونه چې زموږ د شی دی تپوس به کوو که خیر دا بابي مسجد چې په هندوستان کې دي شهید کړي دي څه خیال دی موږ د پیغمبر علیه السلام څخه بېغیرته پاتې شوي اوسو بېغیرته نه یو انشاءالله خپل ژوند کې زموږ دا یو مشن دی چې دا بابي مسجد به بیا جوړوو زه به هم جنګ دی یم تاسو به هم جنګ دی کېدای شي لږ وخت به پکې تېر شي خو زه به د خپلو بچو ته دا جنګ نه پاتې کوم زما خو دا مشن دی او د علما کرام هم دا مشن دی چې په دې خپل ژوند کې موږ د دین او د شریعت او قانون وینو باقي د مدرسې خبره ده د یو ماسپښین ناوخته ماته دعوت میلاو شو موږ شل کاله مو پرېږدو راځو به انشاءالله د نړۍ کونسل لپاره موږ هسې د ګیس کې فنډینګ دغه کړی څه کم و بیش ابلاغ ته په منظور وه څه کم و بیش په ټرانسپورټ خواوشا فنډینګ به د ګیس ته موږ اویلیبل کوو نړۍ کونسل کې د سره ګیس نشته یو خو به که الله ته منظور انشاءالله د مدرسې ته به زموږ دا یو تحفه وي دې کې کم د ګیس پخلی یا د ګیس ډولې بلیږي یا د ګیس په ذریعه چې کم بجلي جوړېږي هغه به انشاءالله ستاسو د ورور ستاسو د ګوتې په لاس وي او هغې کې دویمه خبره چې د فنډینګ وشوه نو څه 10 لاک وشوه په مشواني صاحب راکړي زه په دویمه قاضي صاحب سره مرکزي مذهبي امورو سره هم خبره وکړم او صوبایي سره هم انشاءالله کوشش به کوو چې څومره پورې کېدای شي د خپل وس مطابق هسې د دعوې او د امې خوښ نه وي دا داسې کار وي دا د اعلان خبره نه ده چې نن زه د 10 زره 20 زره اعلان وکړم دا د عمر بره ده کمټمنټ خبره ده دا به ته تقریبا هر کال د دې انتظام کوې چې څو پورې موږ ګورنمنټ کې انشاءالله زما کوشش به دی چې نن صوبایي اوقاف منسټري او مرکزي مذهبي امورو منسټري د هغې سره باقاعده سپورټ او فنډینګ کېږي موږ سره د الیکټریسټي په مټ د بجلۍ د جوماتونو سره مزدورۍ کړي دي هغې کې موږ الکټریفیکیشن کوو د بجلۍ سامان په کیلو سره ذریعه کوم سولر سیسټم باندې چلېږي د مدرسې ته موږ راغلو تحفه ورکړو دا په چا احسان نه دی دا زموږ حق دی دا د ځمکې په موږ باندې یو حق دی چې دا کردار موږ ادا کړو د علما کرامو ملګرتیا چې زموږ سره تعاوني او دعا بالخصوص تاسو موږ ته دعا کوئ چې انشاءالله دې وطن نه وطن جوړ کړو چې څه دپاره زموږ مشرانو دا جوړ کړو افسوس چې په خپل ژوند کې هغه خوشحالي ونه لیدې افسوس دا چې وینې توشنې دي وطن د اسلام لپاره ای په پاکستان کې هغه پاکستان ونه لید چې څه دپاره هغوی دا وینه توی شوې وه الله دې وکړي چې زموږ دا بچي زموږ په ژوند کې هغه مذهب وي چې دې تکلیف نه چې د کوم زموږ د مشران تېرېږي په مدرسو به بارې شوي دي په سکولونو شوي په جوماتونو شوي سبا 16 دسمبر دی دا هغه ورځ وه چې دلته کې په هر یو پبلک سکول کې د ماشومانو مرۍ کټ شوی ظلم وشو او دغه شان په مدرسو کې بې شماره ماشومان شهیدان شوي د اسلام آباد نه اوله تر هغې باجوړو پورې د ماشومانو مدرسې بې شماره تباه شوي دي او په افغانستان کې خو داسې مدرسه نشته داسې جومات دی چې د بم په نه خلاص شوی انشاءالله الله به زموږ امداد کوي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين